پیو پورې لاړم تر ډي پي پي پورې لاړم. ما زوی بې ګناه تللی د 21 کالو هلک خو د هغه خو لا عقل هم سم پوره نه و. تاڼې والا زما خلاف دي سره ملاو مې وکتې چې څو ښکاره زما خلاف لګیا دی. سیټې تاڼه چار سزا د نعیم الله خلاف پایا چې کوم دی هغوی وایي موږ نه کوو. ټول یې خپلو کې ملاو دي او هغوی موږ له انصاف نه راکوي. وزیر اعلی شاید سهیل افریدي گورنر شو وی خیر مکمل انکوایري وکړه د دې چې څو خلاف انکوایري وکړه. زما د دوی سره ظلم کړی دی. صوبایي حکومت زموږ سره چې کوم دی افتخار خان یل خان نجات وزیر دی زموږ د سړی ورور دی. هغه ما له دواله راغلی دی او ما ته دغه وویل چې یا تاسو په چا باندې دعوا څه دغه زما ورته ویل ما د څوک دعوې نه کوي. تاڼې والا زما خلاف دي. مردان دی جي ته رنګ وکړو چې دا زما ملګري دي او دا ما ضروري ده د دوی مدد وکړه. زه لاړم هغه ته مې دقسې بیان وکړو. هغه ویل چې یاره زه د دې معلومات کوم او تاسو ته به ضرور انصاف ملوي. تر اوسه پورې میاشت شوه. تاسو تاڼې ته لاړې ای اف آی آر درج کړو؟ نه کوي بلکل اف آی آر او ما تر ډي پي او پورې لاړم تر ډي پي پي پورې لاړم تر ایس انویسټیګیشن پورې لاړم. اف آی آر هغوی وایي د نعیم الله خلاف اف آی آر چې کوم دی هغوی وایي موږ نه کوو. نو مین کس ته کوم دی پکې نعیم الله دی ځکه چې هغه موبایل چې کوم دی د موبایل دعوې کړې ده. تشدد زما د دوی سره هغه کړی دی او یو ورځ هغه ویشتی دی او بیا دا دوه ډزه چې کوم دی. نو تاسو د څه خدشه چې دا چې دی پولیس ورسره میلاو ده یا پولیس شچو ورسره میلاو دی وکتې شچو ښکاره زما خلاف لګیا دی. دا ایس ایچ او نوم څه دی؟ خانزیب خان سیټې تاڼه چار سزا. زما د دوی تصویران هلته په کلي کې خلکو وښیو. پولیس لاړله او خلکو نه موبایل یې غونډې کړې او هغه یې تاڼې ته یوړې او هغې نه تصویران ډیلیټ کړل او بیا یې هغه موبایل خلکو ته ورکړې او ورسره ورته دا ویل که تاسو څه قسم خلاف بیان زموږ خلاف ورکړو زموږ به تاسو خلاف کاروایي کوو. دا تاسو ته پولیس والا وویل؟ دا پولیس والا دی. نو بس دغه کاروایان پولیس لګیا دي زموږ خلاف کوي. موږ د به اف آی آر ډي نه زه مردان دی جي پورې لاړم. ما ته کسان لکه ای جي پي صاحب یاد کړو خو ما ته څه پته ولګېده ما یاره ای جي پي پولیس لکه مشر دی یا وزیر دی هغه له زه لاړ شم او درخواست ورکړم نو همدغه شی به د پولیس خبره ومني د خپل ډپارټمنټ هغه چې کوم دی خپل انسټیټونه دغه کوي. نو زما د هغوی نه توقع بس انسټیټو جرنیسټ چې کوم دی ای جي پي صاحب دلته د پرس نه ورته زه دا وایم چې ته زما د دوی خیر مکمل انکوایري وکړه د دې چې څو خلاف انکوایري وکړه. زما د دوی سره ظلم کړی دی. ټیک ده دا سوی چې دغه هلک نه موبایل واخیست او د ده خلاف اف آی آر یې وکړې ټولې چې د ده باندې اف آی آر نو هغه اف آی آر ته وښیه او چې اف آی آر یې کوي نو تا سره خو د ده د ویشتو اجازت نه و عدالتي راکوي چې څو راباندې مشینان هم راوړي دي. ما دا راسره وه موږ باندې مشینان راواړو تاسو دغه ځای ته به نه دی. ما راغلي دلته انصاف ته راغلي هلته زموږ انصاف چې کوم دی هغه پولیس ټول یې خپلو کې میلاو دي او هغوی موږ د انصاف نه راکوي. زه اوس دلته بیا چې کوم تفتیشات چې کوم مشران دي وزیر اعلی شاید سهیل افریدي گورنر شو پولیس آی جي پي شو زه دې ټولو تاکید کوم چې زما د ویډیو د خدای لپاره تپوس وکړي او زه هلته ته نه شم رسېدی غریب سړی یم نه راسره دونه پیسې شته. اوس هم چې زه د پرس کانفرنس ته راتلم زما د دې پرس پیسې چې کوم دي نو بل یو کس دې مه کړي دي ما سره یو روپۍ هم نه وه چې راتلم کرایه دپاره مې د بل نه پیسې واخېستې 2000 روپۍ مې راغېستې په هغې مونږ دلته رالي چې هغې کې 1000 روپۍ مونږ نه ولګېدې خو ما یې ته دې ځای ته ځان ورسوم چې ما ته انصاف کړي. زما د زوی دې تپوس وکړلی شي. زما زوی بې ګناه تللی د 21 کالو هلک خو د هغه خو لا عقل هم سم پوره نه و. نو چې دې ملګري بوت نو ده به بیا د ده اف
په جګړه ور وس خو بیا راشه په دغه کلي کې د کور دی مور ته دې ووایه نورو خپلو خپلوانو ته ووایه راوځئ هلک دې خلاص کړئ یا زما نورو بچو ته رنګونه وکړه لمبر یې در سره دي نو زه داسې یو 10 قدمه لار وه نو زما بچي به درغلي هلک به یې ازاد کړی نو چې هغه یې ښه مړ کړه ته لاړې کور کې بېغمه اوده شي او زما د زوینې په تشدد باندې اتساع وکړي تشدد یې ورسره کړی په کومو ناکړدو یې هغه وجل دی په سر یې په تمانچه باندې والی وشه کړی و 2-3 ډزې یې پې کړ دي دا مخې وله پته نشته چې په څه باندې نیم کړی و دا غوږ یې وله داسې نیم کړی و د هغه سره دې کومه لوبه کړله کاړو دغه شي څوک د چا کور ته ور واوړي او یا د چا نه غلا وکړي نو هغه سره خلک داسې کار کوي د جیلونو او د تاڼې دا د څه لپاره زه انصاف غواړم زه د انصاف لپاره دلته راغلی یم هلته کې زما څوک نه مني دا کوم کس چې ظلم کړی دی او لاسونه یې دلته تړلي دي او تشدد یې ورسره کړی دا راونیسئ دسیتو راونیسئ زه په خپله تاسو ته لوی چې دا نو بس دوی نه انصاف غواړم